بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه اور حضرات ماتریدی و مسلک دا چې ایمان عبارت تصحیح قلبی نه او اقرار باللسان ولا یا شطر دی یا شرط دی، دا اختلاف تاسو وګورئ. او اعمال ولا ضروري دي خو جزء نه دی، اعمال ولا ضروري دي خو جزء نه دی، اعمال کبار دي. پېښه دونه دا چې د اعمالو په تفریض سره ایمان نه پوت کېږي او د اعمالو په تفریض سره جهنم سزا په ده باندې راځي. جهنم کې به دې غوپې خوري، د هغې نه پس به جنت ته ځي چې د اعمالو تفریض کوي یا بد عملی کوي. ایمان چې اعمالو له ډېر غټ اهمیت ورکوي خو جز یې نه جوړوي. بل طرف ته حضرات اشاعره او محدثین دا مسلک لري چې ایمان درې خبرو ته وایي: تصدیق قلبي، اقرار باللسان او دریم سیز پکې دی عمل بالارکان، یعنی عمل په جوارحو سره کول او د عمل جز دی د ایمان. خو د هغو چې د عمل جز د ایمان نه ګڼي نو دا داسې جز نه ګڼي چې ګڼي د دې په انتفاع سره د کل انتفاع راځي. د جزم دوه حیثیت دی، یو جز اشهري او یو جز غیر اشهري. لکه ونه واخله، په ونه کې یو پاڼه یو میوه جز ده او دویم پکې د تنه جز ده. د تنې په انتفاع سره د ونې انتفاع راځي، لیکن د پاڼو په انتفاع سره یا د میوې په انتفاع سره د ونې انتفاع نه راځي. شجره به هغه شان شجره ولاړوي. محدثین حضرات وایي چې دا اعمال ولا جز. کله چې محدثینو اعمال جز وګڼو او امام صاحب دا جز نه دی ګڼي نو په دې باندې یو بل اختلاف مرتب شو. هغه دا چې آیا ایمان زیادت او نقصان قبلوي او که نه قبلوي. نو څوک چې وایي چې د اعمال داخل دی په ایمان کې جز دی لکه محدثین، نو اعمال خو کمیږي او سیوا کېږي، نو د هغو دا نظریه هم ده چې الایمان یزید و ینقص. او څوک چې وایي چې دا اعمال د ایمان لپاره ضروري دي خو جز دی نه دی، شرط ولا دی شطر ولا نه دی، نو هغو وایي چې الایمان لا یزید ولا ینقص. ایمان یو نقطه ده چې سیدنا جبرئیل ته حاصله ده مسلمان. پېښ کړئ هغه نفس نقطه کې د دې عام انسان شک راځي دی به کافر کېږي. نفس نقطه کې نقطه د ایمان چې ده هغې کې بړوتري او کمی نه راځي. کمی پکې راغله نو ایمان به شک ته وځي او شک والا ایمان مؤمن نه شي کېدی، کافر نقطه کې یو دی. البته کیفیت د ایمان د دواړو مختلف کېدی شي. د جبرئیل علیه السلام د ایمان کیفیت ډېر اوچت دي او د دې عام انسان کیفیت کم دی. بیا کوم حضرات چې وایي چې دا اعمال د ایمان نه جز دی، لہذا ایمان زیادت او نقصان قبلوي، هغې د نصوصو نه استدلال کوي او د هغې نصوصو احناف جواب کوي. د احناف لومړنۍ توجیه دا کوي چې دا ایمان کې چې زیادت او نقصان راځي نو دا نفس ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي، بلکې دا زیادت دی په اعتبار د مؤمن بهي سره. زیادت دی په اعتبار د مؤمن بهي سره. د دې مطلب دا دی، ما ته ګورئ چې لکه اوس ګورئ ابوبکر صدیق صاحب د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړو او وخت کې لا مونځ وپرست. نو چې کله مونځ فرض شو نو هغه ورسره په مونځ په فرضیت کې ایمان راوړو. چې د هغې نه پس بیا زکات فرض شو نو ابوبکر صدیق صاحب ورسره د زکات په فرضیت باندې ایمان راوړو. زه ورپسې داسې د ایمان کې زیادت راغلي دي. قرآن هم وایي فزادتهم ایمانا، خو دا زیادت دی په اعتبار د مؤمن بهي سره. پوه شوې؟ خو په دې جوابات اشکالات یې مخکې را روان. او یا به دا ووایو احناف وایي چې د ایمان کې زیادت راځي. قرآن او حدیث کې داسې نصوص شته چې فزادتهم ایمانا، ایمان ته د زیادت نسبت راغلی دی. نو هغه زیادت نه مراد زیادت دی په اعتبار د انوارات او ثمراتو سره. په اعتبار د انواراتو او ثمراتو سره چې کله د چا اعمال ډېر شي نو ایمان هم هغې خو ثمرات یې ډېر شي، رڼاګانې ډېرې شي. او چې د چا اعمال کم شي ایمان هم هغې خو رڼا یې کمه شي. د دې مثال داسې دی لکه دا بلب لګېدلی دی 20 واټ. نو د 20 واټ ته چې کله بلب ته بجلي راځي دا بلب صفا دی هم ډېر رڼا به ورکوي. همدغه بلب دی چې 20 واټ بجلي ورته راځي خو شابې د پاسه خټې ومږلی نو اوس بیا د رڼا څه یې کمه وایي. نو بجلي هم هغه ده 20 واټ مخکې صورت کې مخکې صورت کې په مخکې ډېر رڼا ورکوله. ولې د ده دا بلب د ایمان صفا او اعمال یې ډېر او چې کله د بلب نه پس د اعمال یې کم شو نو په بلب یې خړوالی پرېوته نو دغه 20 واټ بجلي ورته راځي خو رڼا کمه کوي. نو د زیادت او د نقصان دا معنا ده د احنافو له طرف نه. هر چې نفس ایمان دی په هغې کې زیادت او نقصان نه راځي. دا خبره تاسو ته کوي. وایه ولما كان مذهب جمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء، وعلماء وایي چې خلاصه دا ده
چې د اشاعره د ماتریدیو په منځ کې د ایمان د زیادت او نقصان مسله دا اختلاف لفظي دی معنوي دی. کوم حضرات چې ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي هغه اصلي ایمان یادي. کوم حضرات چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي هغه ایمان تفصیلي یادي. پېښوي په اعتبار د اعمال سره یادي او دا نه احناف منکر نه دي. انوارات او ثمرات د زیادت په دې قائل دي کنه. ولما كان مذهب جمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء بكل مذهب د دې ټول حضرات دا دي چې ان الايمان تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان چې ایمان د دې درو خبرونو دي. اشار الى نفي ذلك بقوله لدم مصنف ماتريدي الذين في اشاره وقربدي متن سرا فاما الاعمال الطاعات فهي تتزايد في نفسها اعمال في نفسها ذاته والايمان لا يزيد ولا ينقص ايمان زياده قبل النقصان قبل شارح ہوئی فها هنا مقامان التنقيد فرد ومقام واضحهما. الاول ذا ان الاعمال غير داخله في الايمان شيء دهنا بنسبه اعمال الذي داخل في ايمان كلمه مره كذا خبر رشوه من ان حقيقه الايمان والتصديق حقيقه الايمان تصديق دي ولانه قد ورد في الكتاب والسنه عطف الاعمال على الايمان ده الذي خبر درعين شروطي شيء اعمال في ايمان کې داخل یو دلیل ته پیش کړ چې حقیقت د ایمان هغه تصدیق او تصدیق قلبي تویل شي. دویم دلیل ولانه قد ورد في الكتاب والسنه عطف الاعمال على الايمان کتاب او سنت کې جو ګوري نعتف د اعمال راغلي د ایمان باندې او معطوف د معطوف ولنه مغایر وي بقوله تعالى ان الذين امنوا معطوف ان الذين امنوا كالذين امنوا معطوف عليه وعملوا الصالحات فكما معطوف دي عملوا الصالحات مراد عمل لي او الذين امنوا مراد شيء ایمان به او اتف بقراوس ان اتف لسد باري معرفت بين الاتف يقتضي المغايره ترى دي قطعي خبرنا چې اتف تقاضا د مغایرت کې او د ادب دخول د معطوف کې په معطوف علیه کې دا دوه خبرې شو. دریم دلیل وورد ايضا جعل الايمان شرطا لصحه الاعمال داسې وارد شوی چې ایمان شرط اعمال لپاره ګرځولې دی او شرط په مشروط کې داخل نه خارج وي. کله وجود صلات لپاره څه شرط الوضوء خو داخل نه دی کنه نو ګوره ورته کما فی قولی تعالی ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى او هغه کس صالح او هغه چې عمل کوي د صالحاتو کو سړی کو خزیه په دې شرط باندې چې وو مؤمن دی مؤمن یعنی ایمان شرط ګرځولې دی او اعمال مشروط ګرځولې او مشروط خارج وي دا شرط نه بهشوبه مالقات دا خبره مفتوحه ده بان المشروط دا مشروط یعنی اعمال شي لا يدخل في الشرط ان داخل بشرط چې وو مؤمن ایمان دی ولی دا مشروط بشرط کې ولی نه داخل لامتناع اشتراط الشيء نفسي ذکر اشتراط الشيء نفسي ولازم شدا باطل ده دا څوم دلیل شو. دریم بل دلیل وورد ايضا اثبات الايمان ان ترك بعض الاعمال کو شرع اعمال په ایمان کې داخل ویني په ترک اعمال سره ایمان خود کېږي حال دا چې په ترک اعمال سره ایمان نه خود کېږي نو معلومه شو چې د بار نه شی دی. د دې دلیل سره وورد ايضا اثبات الايمان ان ترك بعض الاعمال كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بالدوټلې د مسلمانانو یو بل پناه قتل شروع کړي یو بل پناه قتل ول څه د ګناه کبیره ده پېښوي او ګناه کبیره خو یو غټ عمل پر خوذل دي شریعت پېښوي په کار د شي په تر د عمل سره تر د ایمان راځي او بیا الله تعالی دې مخاطب کې پس سره وإن طائفتان من هلاږي یو بل وجه پېښوي نو په تر د عمل سره ایمان نه پوت کیږي علامه مردا خبره تیرم شو معرفت امیدا خبر قط اذا جبنه لا تحقق للشيء شيء نکی کی تحقق د یو شی چې ایمان دی بدون رکن بغیر د رکن د انشاء عمل دی او د تحقق د ایمان شوی دی بغیر د عمل نه دی او بل وجه دی نو معلومه شو چې اعمال جزء دی د ایمان نه شطر ولنه دی بلکې څه شی دی شرط دی لکه خبره پیش وکړه ولا يخفى شروات ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركن من حقيقة الإيمان بحيث إن تاركها غرض علامة التداني سے طرفداری کول د محدثینو د اشاعره په ضد د ماتریدیو د ماتریدیو د دلایل چې قایمي کې په ضد د معتزله کې قایمي ځکه هغه چې په انتفاع د اعمال سره انتفاع د ایمان راځي محدثین خو به شک دا وایي چې اعمال جزء د ایمان نه خدای نه دی ویلي چې په انتفاع د جزء سره د ایمان انتفاع راځي ځکه دا جزء اشعار نه دی بلکې جزء غیر اشعار نو دا وردود واقع کیږي خو په چا باندې معتزله باندې دا ردود په ماتریدیو باندې نه واقع کیږي په اشاعره باندې نه واقع کیږي ها ولا يخفى ان هذه الوجود دي وجنا په اشاعره کې امام فخر الدین الرازی سے
او امام جوینی صاحب د دوه حضراتو دا خبره کړې ده چې زمونږه او د ماتریدیو دا اختلافي لفظي دا کوم اختلاف دی چې اصل ایمان والي نه کې زیات نقصان نه راځي چې ایمان تفصیلي او په اعتبار د اعمال والي بیا په زیات او نقصان راځي او د موږ قایل موږ د دې جګړه د پدې کې ده چې په اصل ایمان کې ورور زیات نقصان نه وي خو چې په اعتبار د اعمال سره ویني زه سره قایل پېښ وبې د دې یو بل طریقه ده چې ایمان په دوه قسم دی یو ایمان منجری چې معنی دی د خلود نار نه چې معنی یو ایمان معلی چې معنی دی د دخول نار نه پېښ وبې د ایمان منجی کې موږ د زیادت او نقصان نه قایل او ایمان معلی چې دی باندې کې د زیادت او نقصان قایل دی پېښ وبې ولا يخفى خفانش لأن هذه الوجود درين شديد ما تقوم حجة دا بقائمي کی بطور دلیل علامن فاعشا من يشر الطاعات ركن من حقيقة الإيمان شرعي طاعات وعمل ركن غرزي دا حقيقة إيماننا شرع معتدل دي بحيث إن تاريخ بدل طريقه سرش تاريخ تدي أعمال ولا يكون مؤمن المؤمن نبي إيمان نبوزي كما هو رأي المعتدلة لك سجد رأي المعتدلة لا علامن ذهب آغا خلق من بالكل دا اعتراض نواقع کی چاچدی طرف ذهاب کړی دی چې لا انه رکن من الايمان الكامل دا اعمال رکن دی خو د چانه نفس ایمان نه بلکې د چانه بحيث لا يخرج تارك عن حقيقة الايمان په داسې طریقې سره چې تارک د اعمال نو د حقیقت د ایمان نه کما هو مذهب الشافعي رحمه الله واتباعه دا مذهب الشافعي دا د ملګرو دی وقد سبقت تمسكات المعتزله بجوابها هر چې د معتزله دلایل سره د جوابونو تیر شو فيما سبق مخکې چلو. المقام الثاني أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لما مر من أنها التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان وهذا لا يتصور. دا مسألة ختمه شو چې اعمال جزء د ایمان نه وکنه ده په دې باندې تاسو پېښ شو اوس په دې باندې متفرع مسأله بل ده چې ایمان زیادت او نقصان قبلي وکنه نه اسانه خبره چې اعمال ته جزء د هغه په نسبت او چې څوک اعمال ته جزء د هغه په نسبت. المقام الثاني أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص حقيقة الإيمان زيادة ونقصان قبل الإمام مرة دا ما تريد يوي الإمام مرة ذكر خبرت رشوة من أنها تصديق القلبي الذي بلغ حد الجسم والإذعان ذكر مراد الإيمان لا تصديق قلبي شغل درجة الجسم والإذعان ترسيدني وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان طريق زيادة ونقصان لا متصور حتى إن من حصل له حقيقة التصديق تبديش أنا قصي حاصل من حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي برابر خبر ودي طاعات روي يا د معاصي وارتكابه فتصديقه باق على هذه تصديق بباقي فقل حال بانه لا تغير فيه أصل فدك وتغير نرازي لدى ما تريد ومزبتك والآيات الدالة ولا زيادة الإيمان ده بديش كان أغا آياتون سربسي كي تشاغف زيادة الإيمان بان دلالات كيا لك هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا دي آياتوني تقول إيمان ده زيادة ذكر دي نظرين جواب ذاتي والآيات الدالة ولا زيادة الإيمان آيات الدلالة كي فزيادة الإيمان معنى دي مختلف توجيهات يو توجيهات كما إمام سيد كردش محمولة على ما ذكر وابو حنيفة أنهم كانوا آمنوا في الجملة اول صحابه بالجمله ایمان یعنی اجمالی ایمان راوړ په پیغمبر علیه السلام لکه ابوبکر سیب په اوایل مسلمانانو کې او په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړ او دوی چې تاسو یې حق دي صحیح ده ثم یاتی فرض بعد فرض بیا به یو فرض نوې راتو لکه دا موږ پر شو دا حج پر شو دا روزه پر شو زکات وکانو یؤمنون بكل فرض خاص په هر خاص فرض باندې صحابه سره ایمان راوړ دا زیادت په اعتبار د مؤمن به سره وحاصله حاصل الذي جواب ده أنه كان يزيد بزيادة ما يجب به الإيمان شيء أغو الإيمان بزيادة قين الإيمان بزيادة بزيادة مؤمن به سرا مؤمن به سرا وهذا لا يتصور كثير بالخبر كلش دا خبر ده دا جواب خو دې سيكيري او د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا یو فرض باندې نه راته باندې بخل ایمان وروړو کنه او د پیغمبر علیه السلام د زمانه نه پس خو نه فرض نه راته کنه نو بیا دا جواب نه متصور ذكوي وهذا لا يتصور في غير أصل النبي عليه السلام ودا دنا متصور بغير أصل النبي عليه السلام كذا خبرات موجهة فيش بقى وشارح في اعتراض كله وفيه نظر بديك إشكال تداوي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د زیادت په اعتبار د مؤمن به سره کیږي او د پیغمبر د زمانه نه پس صحابه او سلف صالحین او الی یومنا هذا زمانه کې زیادت په اعتبار د مؤمن به سره نه کیږي ودا نه منم ځکه نه منم چې یو کافر د مثلا هغه د اسلام نوم نه دی اورېدلی
هغه راغی ستا یو ته ښځې واورېد چې هغه په اشارې باندې دی په امن باندې دی ورته چې ته په کوم دین کې دا ورته زه مسلمان یم یاره ما ته کلمه وایي زه مسلمان یم ورته ورته کلمه ووایي هغه ته د لمونځ هم پته نشته روژه هم پته نشته یو ګنټه تېره شوه د ایمان مذاکره دې ورسره وکړه بیا دې ورته ووایه ګورې لمونځ هم فرض دی په لمونځ هم ایمان راوړه اوس نن ورځ باندې خبره سم زمانه پرېږده بیا ورپسې په روژه بیا په زکات پېښ شوې په دې هر څه باندې چې کوم دی ایمان راوړه نو دلته خو زیادت راغی په اعتبار د مؤمن به سره خبره باندې پېښ شوې لهذا د ایمان مجمل او بیا چې کوم دی تفصیل ته راووتو نو دلته زیادت راغی په اعتبار د مؤمن به سره نو ستا دا خبره کول چې دا خبره د امام ابو بکر د جواب خاص دی په عصر د نبی سره دا صحیح نه ده بلکې بعد عصر نبی دا متحقق کېږي شي دا پېښ شوې وفي نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير أصل النبي عليه السلام ذكر سيديو كافر ده فرض المسلمان شي اطلاع ممكن ده وتفاصيل الفرائض باندې بغیر د اصل النبي عليه السلام وفي نظره نظر ذکر چې دا کافر راغی او زما په لاس مسلمان شو او ما وته چې لا اله الا الله محمد رسول الله او اشهد ان لا اله الا شهادتين ورته وي نو دې شهادتين او دلان دې اجمالا ایمان وروړو نو دې وخت کې په اجمالي ایمان کې موږ شته وکړه روزه شته وکړه زکات شته وکړه ابو بکر صاحب چې په کوم وخت د پیغمبر په لاس ایمان وروړ نو هو سره موږ ونه روزه ونه زکات ونه لکه فرض نو کړه نو تصور نو او دې وخت کې چې دا کافر زما په لاس ایمان وروړي نو د چې د کلمتین وې مشاهدتین ورته نو په دې کې اجمالا مندرج دي منځو اجمالا پکې مندرج دي زکات روزه حج او جهاد درس پکې مندرج دی وکړه دې وایي چې فرق راغی وکړه نو په نظرې نظر پېښو وکړه لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير دا خبره چې کومه کړې ده چې په د امام صاحب جواب صحیح کیږي صرف د اثر د نبی علیه السلام کې دا خبره ټیک ده پېښو وکړه والإيمان واجب أسد بلا خبرتي والإيمان واجب إجمالا فيما ولم إجمالا إيمان واجب بفاقه ذلك شبكم لك إجمالا فكاروية لكذا شبه تمام وفرشتو من إيمان رول شكم الله فكالي كري أو معصوم دي بيشو وتفصيل فيما ولم تفصيل فكم لك تفصيل فكاروين عن تفصيل لكن شتات لكم وفرشتو معلوم دتو فهو سرد تفصيل اسمي سرد شكم لك إيمان رول بيشو داشو ولا خفا في ان التفصيل ازيد بل اكمل ودي خفا نشتا لتفصيل ایمان چې په اعتبار د کیفیت سره ازيد دی او اكمل دي وما ذكر من ان دې د خبره پوره شو پېښ وته چې ایمان تفصیلی مکمل شو نو اوس معترض اعتراض کوي یو طرف ته وایي چې ایمان کې بالکل زیادت او نقصان نه راځي دلته خو به زیادت په خپل ماتوریدي تسلیم کو جواب بدل کیا چې ګورا یو اصلي ایمان دی په اصلي ایمان کې اجمالی او تفصیلی ایمان برابر دي یعنی په اعتبار د کم کې په مسله د کم کې ایمان اجمالی ایمان تفصیلی څه شي برابر دی خو چې ایمان تفصیلی کې زیات او چت دی ایمان اجمالی هغه په مسله د کم کې نه دی بلکې په مسله د کیفیت کې دی پېښو په ګورم وما ذكر من ان الاجمالي لا ينحط عن درجته اذا ذكر كوني شيء اجمالي ایمان چې دا نه ښکته د درجه تفصیلینا او دوه یو شان فانما هو في الاتصاف باصل ایمان دا خبره په کم د ایمان کې د په اصل ایمان کې د په کیفیت ایمان کې نه دا الکه خبره پېښ کړه وقيل إن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه في كل ساعة وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان بما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال وفيه نظر وقيل دا بلتا جواب ورکړه د حجاج دا جواب مبارک دی دا غالبا چې امام حرمین سیدي وقيل إن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه في كل ساعة بدا سړی چې مسلسل مؤمن وی دین تعبیر کولی شي په شریعت کې فزادتهم ایمانا دا دوام او ثبات د دین تعبیر په سره کې په زیادت ایمان وحاصل حاصل د هغه شنو یزيد بزیادت الازمان چې د ایمان سیوا کې په زیادت د ازمان سره لما انه اراد ذکر انسان ایمان تدخل اقوال او افعال لا ارز لا يبقى او ارز نه باقی پاتې کیږي مگر الا بتجدد الامثال مگر په طریقې د تجدد د امثال سره وفيه نظر الامام الحرمين په جواب کې نظر دی لانه حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزياده بالشيء چې ایمان زائد کیږي په اعتبار د مرور د ازمنو سره اذن خدا معلومه شو چې دی وخت ایمان کچه دی او چې زمانه په تیریږي نه پخېږي او بل طرف ته تعارض هم پېښ وي نو ارز کې خدا مسله نشته ارز کو چې اوس څنګه شل منټه پس په ماغشاني پېښ وي او سر کاله پس په ماغشاني تاسو ورته خیر وفيه نظر بدي كنظر لأنه حصول المثل بان انعدام الشيء إذا إيمان أرز شو
او غرض موجودی کې په تجدد د امثال سره او حصول د مثل پس د انعدام د شینه لا يكون من الزياده في شيء دي زیادت درازیه کما فی سواد الجسم مثلا لکه سواد د جسم مواخله نو په دې کې چې څنګه ابتدا کې هغه شان برسته بلکې رسته به کې پیګواله راشي څنګه کله په تور رنگ کې شوی کې به پیګواله راشي خبره باندې شوی کنه دا امام الحرمین څخه د جواب څه د فقو او د امام الحرمین څخه د طرف ته موږ چې اعراض مختلف اقسام لري بعضی اعراض دا چې په مرور د ازمنو سره نه کمزوري کیږي لکه تور رنگ زمانه په تیر شو او بعضی اعراض چې تیزی وي دا غبین چې څونه ځړیږي کنه صحیح غبین داخل کیږي دا ایتر زعود دا چې څونه ځړیږي داخل کیږي تاسو په پته ټول نه قیمتي شراب کوي چې 100 کاله 50 کاله زاړي نو نور قیمتي کیږي دا رنګ دي اعراض کې بعضی داسي چې سر کې رنگ ورکې لکه دا راکچه دی رنگ نه دی پرېخي چې نه دی ولا ورکې دی په فن نه یې او چې د وخت په دې چې نو پړق برابري نو د ایمان دا اعراض ټول اعراض په یو طلبانه متله بعض اعراض کې هغه خبره شریکی چې امام الحرمین چلوړي چې په زیادت د ازمنو سره چې کم دی د ایمان مضبوطیږي خبره باندې شو د ایمان دا قبیل نواله چې څونه زمانه پیډیږي نو دونه به کم دی د ایمان مضبوطیږي دي کې ثبوت خو نشته او دا جواب د مذهب د حنفیو خلاف هم نه دی لکه دې کې یو کس مسلمان شو د ایمان دی وخت کمزور دی لاړو ریوان ته پرېوان کې د عبدالله سے بیان تکین اسنه زرمان سے بیان تکین استه دې نور پوښ شو کنه د ایمان ترقی وکړه بیا لاړو چې کوم دې د ایمان عرض دی او د تقی سے بیان کې کېناس نور پوښ شو او دې نه بس بیا عمره حج لاړ شنو واو بیا خو د ایمان اسمان سره خبرې کوي د بیت الله دور مخامخ شي بیا ایمان اسمان سره خبرې نه کوي بس هم نه بس انت بیا ته جنت ته راغلی په کوم ځای کې نو دا چې ایمان به ګټور شي وکړه دا عرض کې زیادت راغلی کنه اصلي دې چې په پیه نظر ارده کې په پیه نظر ټول اعراض یو شان نه د امام الحرمین چې کوم خبره کړې دي کې دونه بدیت نشته سونه چې دا په غزواله ده پیښ چلو کله دا څه په خبره پیښ وقيل المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره وزياؤه في القلب فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي ومن ذهب وقيل دا بل توجيه دا احناف وایي چې په کوم ځای کې ایمان ته د زیادت نسبت راغلی دی مراد د دینه هغه زیادت د انوارات او د اشراقات دی او د دې مثال نه بل په صورت کې ماته واست پېښ چې څونه اعمال دې ډېریږي نه د ایمان هغه بل صفات کیږي او چې عمل دې کمیږي د ایمان هغه بل چې کوم نه صفات کیږي ولا څه پېښ وکړي وقيل المراد زيادة ثمرته او یا مراد په زیادت سره چې قرآن او حدیث کې راغلي دی احناف وایي مراد دې زیادت ثمره دی او اشراق نور النور دی وزياؤه في القلب او د دې غډې رڼا کېدل په قلب کې فإنه يزيد بالأعمال ذکر دا زیادت اعمال سره وينقص بالمعاصي ومعاصي سره کمیږي چلو ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان بطور فائدة خبره کړی ده چې کوم شایعه د اعمال د جزئیات قایل دي دا و په نسبت خامخا ایمان یزيد وينقص هیڅ بدیت نشته ځکه دا مسله د ایمان د زیادت دا چې دا فرع ده د دین چې اعمال جزئی د ایمان او نه دي او دا ما تاسو ته وایي ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر ولهذا قيل إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات جزء من الإيمان جدا مسألة الزيادة والنقصان دا فرع دي شيء طاعات جزء الإيمان نو كني شرع وقال بعض المحققين لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان بل تتفاوت قوة وضعفا للقطع بأن إيمان زيادة والنقصان قبلين الشوافع دا موقف علامه صدوقین سے ځان یو بلا سره و بلا دې د ځان طرف ته توجیه پیش کړي خدا توجیه صحیح نه پیش وکړي او دا شاعر وګټه پکې کړي وقال بعض المحققين او بعض المحققين اذا بعض المحققين د استاد دی وایي هغه د دین خو د استاد کړي وقال بعض المحققين لا نسلمون تسليمهم ان حقيقه التصديق لا تقبل زياده ونقصان حقيقه التصديق زياده ونقصان قبل بلکې حقيقه التصديق قبل زياده ونقصان او دا برکوم غنا په چې وایي چې نو دا قبل کړه دی قبلې ګوره بل تتفاوت قوه وضعفا حقيقه التصديق په اعتبار د قوت او ضعف سره کمیږي زیاتی لقد اذا دا خبره قد اذا بين تصديق احد الامه الى تصديق النبي عليه السلام ځکه یو د زید امر بکر تصدیق ایمانی دی او یو د پیغمبر علیه السلام ایمان دی هیڅ په بګا ولهذا قال ابراهيم عليه السلام دا وجه د ابراهيم عليه السلام ولكن لا يطمئن قلبي دا اصل ایمان کې د زیادت مطالب دی هیڅ په بګا اصل ایمان کې د زیادت مطالب وو هیڅ په خبره تاسو خبره باندې کوی دا څه مطالب وو ابراهيم عليه السلام الله ته وی چې مال اصل
ایمان کې زیادت راوړه ځکه وی ولکن یطمئن قلب نو امام الحرمین موږ دا جواب ورکو دا تا کوم خبر ورکړه چې ایمان کې زیادت په حقیقت ایمان کې راځي او بیا د بدلیل کې ولکن یطمئن قلب پیش کو په دې د موږ اعتراض دی هغه دا چې دا زیادت ایمان په اعتبار د کیفیت سره ابراهیم علیه السلام په نفس ایمان کې د زیادت سوال نه کړي الله چې دا کوم ځای کې چې حقیقت ایمان د زیادت سوال کوي بلکې ابراهیم علیه السلام د زیادت سوال کوي په اعتبار کیفیت سره پیش به کنه او په اعتبار د کیفیت سره د زیادت ایمان خو مونږ قایل پیش به او چې دا مونږ دې قایل په اعتبار د حقیقت د کم د ایمان سره نه قایل تاسو ورته کنه د بعض محققین دا جواب محدود دي کله که په مسله باندې پیش وکړي دا به تکرار کړي اسانه مسله